پنځم نمبر نقصان د ګناهونو د انسان په دنیا کې هغه دا دی چې دا انسان په دنیا کې د الله د لعنت مستحق جوړیږي. په دغه انسان باندې د الله پاک د طرف نه هغه لعنت ورېږي څوک چې هغه ګناهونه کوي. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي فلعنت الله علی الکافرین، د الله لعنت ته په کافرانو باندې. کافر په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات ګناهګار هغه کافر دی. الله پاک په قرآن مجید کې په دغه کافر باندې هغه لعنت لیږي فلعنت الله علی الکافرین، لعنت دی په کافرانو باندې. دویم نمبر باندې ګناهګار هغه ظالم انسان دی. په دغه ظالم باندې هم د الله پاک د طرف نه هغه لعنت راغا شوی دی. الله پاک فرمای الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت دی په ظالمانو باندې. لعنت ویل شي د الله پاک د رحمت نه لرېوالي ته، چې انسان د الله د رحمت نه هغه لرې شو، دا به خپله د الله د لعنت هغه مستحق شو، د غضب او د غصې هغه مستحق شو. نو الله پاک اول په کافر باندې لعنت لیږي، دویم لعنت هغه لیږي په ظالم انسان باندې. نبی علیہ السلام فرمای انصر اخاک ظالما او مظلوما. یو صحابی ته نبی علیہ السلام فرمای د خپل مسلمان هغه مدد وکا، اگر که دغه مسلمان مظلوم دی یا دغه مسلمان هغه ظالم ولې خو مدد وکا. صحابی فرمای اے د الله رسوله، یو سړی دی هغه مظلوم دی، په د باندې ظلم کېږي، د ده مدد خو په سمجھ کې راځي چې موږ د ده مدد وکړو، د ظالم نه اخلاص کو. د دې ظالم څنګه مدد وکړو دا خبره په سمجھ کې نه راځي. نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایي ته چې ظالم د ظلم نه منع کې دا تا د هغه مدد وکړو. ځکه د دې ظلم د وجې نه انسان چې دی د الله د لعنت مستحق جوړېږي په دنیا کې، او د دغه ظلم د وجې نه انسان په آخرت کې د الله د عذاب مستحق هغه ګرځېږي. نو د ظالم مدد هغه په دنیا کې دا دی چې دا ظالم د دنیا په د ظلم نه چې دی نه هغه ته منع کړه چې ظلم مه کوه، لاسونه ونیسه مه کوه ظلم، منع یې کړه. نبی علیہ السلام فرمای انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل مسلمان رور مدد وکا، اگر که دغه مسلمان ظالم دی او که مظلوم دی په هر حالت کې هغه مدد وکا. مطلب هغه دغه شو. دویم انسان د الله د لعنت مستحق جوړیږي، اول کافر دی، دویم چې دی هغه ظالم دی. یا د دین علاوه نور داسې ډېر ګناهونه دی چې هغې په باره کې راځي چې دغه ګناهګار د الله د لعنت مستحق د الله پاک په ده باندې هغه لعنت وایي. لکه د خمرو په باره کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک په شرابو باندې هغه لعنت وایي. څوک چې دا شراب څکي په هغه باندې لعنت دی د الله د طرف نه. څوک چې شراب نه چوړی په هغه باندې لعنت دی د الله د طرف نه. څوک چې شراب د یو ځای نه بل ځای ته وړي په هغه باندې لعنت دی. څوک چې د بل چا دپاره هغه شراب هغه وړي په هغه باندې هم لعنت دی. څوک چې د بل چا دپاره هغه شراب نه چوړی په هغه باندې هم لعنت دی. څوک چې شراب خرڅوي په هغه باندې هم لعنت دی. څوک چې د شراب پیسې هغه خوري په هغه باندې هغه هم لعنت دی. نبی علیہ السلام بل ځای فرمایي سود اخیستونکی او سود ورکوونکی په دواړو باندې د الله لعنت دی. نبی علیہ السلام بل ځای کې فرمایي رشوت اخیستونکی او رشوت ورکوونکی په دواړو باندې د الله هغه لعنت دی. نو په شرابي او د ده سره چې څومره متعلقات دي په ټولو باندې لعنت دی. سود اخیستونکی ورکوونکی په هغه باندې لعنت دی. رشوت اخیستونکی ورکوونکی په هغه باندې د الله د طرف نه هغه لعنت دی. دا هغه ګناهونه دي چې د دې په وجه باندې انسان په دنیا کې د الله د لعنت هغه مستحق هغه ګرځي. د دین علاوه د زنانو په باره کې ډېر داسې ګناهونه دي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې الله په داسې قسمه زنانو باندې هغه لعنت هغه کړی دی. په هغې کې یو دی الله لعنت لیږي په هغې زنانو باندې چې هغه د خپل ویښته اوږدولو دپاره د خپلو ویښتو سره نور ویښته هغه یو ځای کړي چې زما ویښته چې دی نو هغه اوږده ښکارېږي. الله پاک په داسې قسمه زنانو باندې هغه لعنت لیږلی. بل هغه زنانه
نو څوک کمی زنانه چې ویښته ځان له لګوي یا یو زنانه د نورو لی لګوي په دواړو باندې هغه لعنت هغه لېږلی شوی دی د حسن لپاره. بل نبی علیه السلام فرمایي الله پاک لعنت لېږي په هغه زنانو باندې چې هغه خالونه لګوي. یو خو عام خالی د تور داغ معمولی هغه تینه مراد کم هغه سرمن کې چې هغه کم ستنه دغه کېږي او ټاکي کېږي او بیا چې دی نو په هغې کې یو قسم رنګ ورچوي او کم مستقل خال جوړوي دی د الله په خلقت کې هغه تغییر راولي. مطلب دی وایي چې دا خال هغه ښایسته ښکاري او الله پاک زه چې دی نو هغه ښایسته نه یم پیدا کړی زه چې دی نو هغه ښایسته نه یم پیدا کړی. دا د الله په خلقت او پیدایش کې بدلوالی راولي او په داسې قسمه خلکو باندې هغه لعنت دی څوک چې د الله په پیدایش کې بدلوالی چې دی نو هغه کوشش کوي. بل نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک په هغه زنانو باندې هغه لعنت لېږي د الله پاک د طرف نه په هغه زنانو باندې لعنت دی چې هغه خپلې وریځې هغه نری کوي د حسن دپاره. یو خو هغې دې دوه وریځو په دې منځ کې چې دی نو دې طرف ته هغه ډېر زیات ویښته راغلي هغوی د هغې د وجې نه دا چې دی نو هغه انتهایي بد ښکارېږي دا که لرې کې خیر دی خو دا وریځې نری کوي د حسن دپاره صرف او صرف د حسن دپاره. الله پاک په داسې قسمه زنانو باندې هغه لعنت کړی. بل په هغه قسمه زنانو باندې د الله د طرف نه هغه لعنت دی چې هغه د حسن دپاره د خپلو دوو غاښونو په منځ کې هغه چون راولي. دا دوه غاښونه هم دي راغټ د دې په دې منځ کې چې دی نو هغه دا منځ سوان کي او په دې کې چې دی نو هغه چون پیدا کي چې مونږ ښایسته ښکاري. نبی علیه السلام فرمایي الله پاک په داسې قسمه زنانو باندې د الله پاک د طرف نه هغه لعنت. او بل نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک په هغه زنانو باندې د الله پاک د طرف نه هغه لعنت دی کمی زنانه چې هغه د سړو مشابهت کوي کمی زنانه چې هغه خپل شکل و صورت خپل لباس خپل ادا هغه د سړو په شانتې هغه کوي په داسې قسمه زنانو باندې الله د طرف نه هغه لعنت دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي د الله د طرف نه په هغه سړو باندې هغه هم لعنت دی چې هغه د ښځو مشابهت کوي د ښځو په شان چال چلن د ښځو په شان خبرې د ښځو په شان لباس د ښځو په شان شکل و صورت د الله د طرف نه په داسې سړو باندې هغه هم لعنت دی. د هغه ګناهونه دي چن یو څو تاسو ته هغه ما مخې ته کېښودل چې د دې د وجې نه الله په انسانانو باندې هغه لعنت کوي. نور هم ډېر داسې ګناهونه دي چې د هغې د وجې نه انسان د الله د لعنت هغه مستحق ګرځېږي. لکه یو انسان د خپل مور و پلار نافرماني کوي دا د الله د لعنت مستحق دی. څوک چې د قوم لوط عمل کوي په ده باندې الله د طرف نه هغه لعنت دی. او دغه رنګې په هغه زنانو باندې د الله د طرف نه لعنت دی کوم چې په مړي باندې هغه چغې وباسي جړاګانې فریادونه. یو هغه جړا دی چې د زړه نه وي هغه جړا کې چغې نه وي هغه جړا زړه جاړي د هغې د وجې نه د سترګو نه اوښکې بهیږي هغه جړا د زړه درد دی. یو هغه جړا دی چې روړې وباسي چغې وباسي د دغې نه منع فرمایله شوي ده. او نبی علیه السلام فرمایي کوم زنانه چې دغه چغې وباسي په دقه زنانو دې ته نوحه ویلی شي په دقه زنانو باندې الله د طرف نه هغه لعنت دی. دغه رنګې ډېر ګناهونه هغه داسې دي چې د هغې د وجې نه انسان په دنیا کې د الله د لعنت مستحق جوړېږي. او یوازې د الله د لعنت نو کله چې انسان ګناهونه شروع کړي او د دې انسان د وجې نه په مخ د ځمکه باندې یو عذاب راشي یو تکلیف راشي خاص کر باران بند شي چې کله باران بند شي نو ټول مخلوق ته هغه تکلیف یوازې انسان ته نه د ده د وجې نه د دې باران د بندېدو د وجې نه پرندو ته هغه هم تکلیف وي زناورو ته هغه هم تکلیف وي حشرات الارض ته هغه هم تکلیف وي ټول مخلوقاتو ته تکلیف وي. نو حدیث کې راځي کله چې ټول مخلوق ته تکلیف شي نو دا مخلوق دی انسان ته هغه په دې انسان لعنت لیږي چې ای انسان ستا د ګناه د وجې نه الله په موږ باندې هغه باران بند کړو. دغه مخلوق په دې انسان باندې لعنت لیږي. ګوره چې په دنیا کې د الله د لعنت مستحق شي یو سړی د ټول مخلوقاتو د لعنت مستحق شي نو په آخرت کې به د ده څه حال وي.
او دا د څه د وجې ده؟ د ګناهونو د وجې ده. او دا یو عارضي لذت دی. تانوي صاحب فرمایي د ګناه دا لذت دا د یو خارښتي انسان د لذت په شانتي دی چې په یو انسان باندې خارښت دی یو ځای ګرئ دته خونه او مزه لذت ورکوي. دی چې کله وګرئ وروسته وګوري هغه ځای زخم کړی وي، هغه ځینې وینه بهیږي، هغه ځای ته بیا تکلیف وي. ده د هغې عارضي لذت دپاره د خپل ځای وګرو، دته خو عارضي لذت او خوند میلاو شو، لیکن وروسته دته تکلیف وي، هغه ځای خوږ شي، د هغې نه وینه بهیږي، هغه ځای چې دی نه هغه درد کوي، دته وروسته بیا تکلیف وي. دغه رنګې تانوي صاحب فرمایي انسان هغه ګناه کوي دته یو عارضي لذت یو عارضي خوند هغه میلاویږي، لیکن د دغه عارضي خوند هغه چې کله ختم شي وروسته دته چې دی هغه تکلیفونه شروع شي، وروسته دغه تکلیفونه هغه په دنیا کې هغه هم وي، په آخرت کې هغه هم دته تکلیفونه وي. څلور قسم تکلیف تاسو ته تېره جمعه باندې ذکر شو. پنځم تکلیف هغه د انسان دغه و چې دی الله د لعنت مستحق جوړ شي په دنیا کې. او شپږم تکلیف د دې ګناه د وجې نه انسان باندې کوم مصیبت تکلیف راځي، شپږم تکلیف هغه په دنیا کې دا دی چې دی د الله د دشمنانو هغه وارث جوړ شي. ګوره په مخ د ځمکه چې څومره د الله دشمنان دي دی د هغو وارث جوړ شي. څنګه؟ لکه د شعیب علیه السلام قوم و، د شعیب علیه السلام قوم به په ناب تول کې کمی کوو، هغه الله پاک هلاک کړل. نو وګوره څومره خلک په ناب تول کې کمی کوي، څومره دا تولونه کېږي، څومره خلکو هغه طریقې هغه ایجاد کړی دی. لاړ شه د دغې سیخانو دغه چې دی نه هغه معلومات وکړه، هغه څومره تول کوي، یا دا کم بند شاپرې هغه میلاویږي، دغه چې دی نه هغه وتله کم وړه چې میلاویږي، یا نور څومره بند شاپرې میلاویږي، په کم وزن په حساب چې خرڅوي نن هغه وتله په هغې کې به څومره چې دی نه هغه کم وي، څومره چې دی نه هغه په ناب تول کې دوکې هغه شروع شوی دی. نو څوک چې په ناب تول کې کمی کوي دی د شعیب علیه السلام د قوم وارث جوړیږي چې هغه الله پاک هلاک کړي. څوک چې ظلم کوي، څوک چې تکبر کوي، دا د هود علیه السلام د قوم هغه وارث جوړیږي چې هغه ظلم کړو، هغه تکبر کړو په مخ د ځمکه باندې، هغه الله هلاک کړل. څوک چې په مخ د ځمکه هغه فساد خوري، څوک چې خپل ځان اوچت ګڼي، دا د هغه فرعونیانو هغه وارث جوړیږي، کوم چې الله پاک په دریای قلزم کې هغه هلاک کړی دا د هغه وارث جوړیږي. نو مختصر دا شپږم نقصان د ګناه دا دی چې کله انسان ګناه کوي دغه انسان چې دی نو په مخ د ځمکه د الله د دشمن هغه وارث جوړیږي. او څوک چې نیکي کوي د دې په الټ باندې دی د په مخ د ځمکه د الله د دوستانو، د الله د پیغمبرانو، د الله د ولیانو هغه وارث چې دی نو هغه جوړیږي. اووم دا چې کله یو انسان هغه ګناه کوي نو د ده نه د الله امداد د ده سره ختم شي. ځکه انسان چې کله په مخ د ځمکه اوسېږي دی هر کار کوي د ده سره چې کله د الله امداد شامل حال وي دی به په هر موړ په هر ډګر په هر ژوند په هره لمحه کې به دی کامیاب وي. خو کله چې د ده نه د الله هغه امداد ختم شو دغه انسان هغه ناکامه دی. دا ماشومان تاسو لیدلي وئ، مونږ چې کله هم واړه مونږ به دغه وې دوه طرف ته به ماشومان ولاړ ول، د یو طرف ته ماشومانو به وې مونږ چې دی نه هغه مقابله کوو، د بل طرف ته به وې مونږ هم مقابله کوو. نو د یو طرف ته ماشومانو به وې زموږ سره به الله وي او تاسو ټول به یو ماشوم به ودرېد زما سره الله دی تاسو ټول چې دی نو هغه به سره مقابله نه کوله. دا زموږ د یادو خبرې دي. هغه ماشومانو به سره مقابله نه کوله. ولې؟ یاره ستا سره الله دی زه ستا سره څنګه مقابله وکړم؟ یو طرف ته چې به یو ماشوم ولاړ و هغه به دا اواز وکړو زما سره الله دی، بل طرف ته ماشومانو به مقابله نه کوله. ولې؟ ستا سره الله دی زما سره نشته دی، زه مقابله نه کوم ستا سره، زه نشم کولی ستا سره مقابله. نو چې د چا سره الله وي، د چا سره چې د الله مدد شامل حال وي، دی به د زندګۍ په هر موړ کې هغه کامیاب وي. د الله امداد په ګناهونو سره هغه ختمېږي. تاسو واقعات اورېدلي ډېر واقعات، زه تاسو ته مختصرا ذکر کوم. نبی علیه السلام چې کله غازي سور کې هغه شپه کوي، کافران راځي د قدمونو په نشاناتو باندې، کافران چې دی نو د غاري سور داسې ښکته جوړ دی، د غاري سور په دې خوله کې هغه ودرېږي،
ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته بدغه وخت کوي اے دا الله رسوله کدی کافرانو خپل خپوت وکتل نو دی به مونږ وویني دی خو بالکل په سر باندې ولاړ دي کدی لاندې وکتل خپل خپوت یې سره وکتل لاندې به مونږ وویني نبی علیہ السلام ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا یریګه مو ان الله معنا الله پاک زمون سره دی یریګه مو او هغه کافران د هغه ځای نه واپس لاړل خپل خپو ته یې ونه کتل نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغې ونه لیدل ځکه د هغوی سره د الله مدد هغه شامل حال و کله چې موسی علیه السلام او د خپل قوم سره هغه دریای قلزم ته ورسېدو کله چې شاته وکتل فرعونیان چې دی نو هغه رانږدې شوي دي موسی علیه السلام ته خپل قوم وایي ای موسی هغه فرعونیان هغه خو موږ ته راورسېدل اوس به چې دی نو هغه څه کېږي مخې ته سمندر دی شاته فرعونیان دی څه به چې دی نو هغه کېږي موسی علیه السلام په هغه وخت کې اواز کوي ان معي ربي زما سره زما رب دی زما رب به ما داسې هغه نه پرېږدي هغه دریاب کې هغه دریای قلزم هغې کې ورته الله پاک لارې وکړې موسی علیه السلام ترې پورې وته او هغه فرعونیان هغې په هغې کې تباه کړل د چا سره چې الله وي د هغه مدد شامل حال وي هغه به د زندګۍ په هر موړ کې هغه کامیاب وي چې کله دغه موړ د داسې وي واقعي د کامیابۍ د ده به کې خیر وي الله پاک به ورته کامیابي هغه نصیب کوي چې کله انسان ګناهونه کوي دقه د الله د مدد به د ده نه اوچت شي د ده سره به بیا د الله مدد نه وي دی به بیا په خپل جوړ باندې روان وي او دی به د زندګۍ په هر موړ کې هغه ناکام دا د ګناهونو اثر نو وم اثر د ګناهونو هغه دغه دی چې د انسان سره د الله مدد هغه ختم شي انسان دغه شان دی بې اثري چې دی نو هغه پاتې شي د الله مدد د سره ختم شي